الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موبایل خپل بند وساته ما ډسټرب کوي. واتل علیهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. دویم باب کې ترغیب او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت ته او بیا د نقض العهد و نمونې وي. یو نمونه تاسو لوستی وه مخکې نمونه باندې وګورئ سوچ وکړئ بیا چې الله هغې باندې خپل انعامات وشمیرل. اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. دا درې غټ غټ انعاماتو. نبوت الله پای کې جاری کړو آزاد او احرارو او الله غي لاغه معجزات ورکړو چې هغه بل چاته الله نه ورکړي. لیکن بیا هم چې کله جهاد حکم ورته وشو نو هغې هغه جهاد ونه کړی شو او الله رب العزت هغې کې وعده کړې وه چې کتب الله لکم دا ارض مقدس الله ستاسو دپاره لیکلې ده. لاس پې وړه کوئ نو ډېر جدوجهد ضرورت نشته الله به دا تاسو له درکوي. لیکن هغې ګستاخي وکړه د الله دا حکم ورته یو گپ غوندې ښکاره شو او ورته موسی علیه السلام ته وویل چې اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. د هغې نتیجه کې د دې تحیر راغی چې انها محرمة علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض. دی به 40 کاله حق به ګرځي داسې و دې پسې سمدستي دویمه نمونه پیش کړي د نقض العهد. د دې دواړو منځ کې ربط سره تعلق او تعلق دا دی چې د آدم علیه السلام دو زامن قابیل او حابیل پای کې قابیل زیاتې کړو د الله حدود یې مات کړو او الله چې د هغه د ورور قرباني قبوله کړه نو دی حسد کې راغی او خبره یې ونه منله. د هغه قتل یې وکړ او د هغې قتل کې دی بیا حیران او چې څه وکړم اصبح من الخاسرین او بعث الله غرابا یبحث فی الارض. د رور د خښولو چل ورله بیا نه ورته. نو کوم خلک چې د الله لوز مات کي یا د الله د حکم مخالفت کوي نو تحیر د هغې تقدیر کې لیکلی دی. دې کې عبرت دا دی موږ دپاره چې موږ د احکام الهیه نه ماتو. د الله حکمونه د هغې د ماتولو کوشش نه کوو. پکار دا چې هغه برابر کو پوره کړو. دویمه خبره دی کې دا ده چې دا بني اسرائیل دا ربط چې زه وایم دواړه ربطونه دا البحر المحیط کې لیکلي دي. تفسیر البحر المحیط متقدمین دا کوشش کوي چې هغې د جملو میانځ کې هم د ربط کوشش کوي. دې سره د کتاب زده کول اسان شي، جلا پیدا شي د انسان په علم کې او زړه ته یو قسمه خوشحالي ملو شي، سرور ملو شي چې مونږ ته الله داسې یو کتاب راکړی دی چې پای کې داسې داسې فواید دي. بني اسرائیلو د خپل نبی انکار کړو، د هغه د حکم انکار یې کړو. نو دا اشاره دی ته وه چې دوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې د حسد د وجې ایمان نه راوړي. مخکې ویلو چې جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل او وضاحت کړو مونږه چې د انکار وجه صرف حسد وه چې دا زمونږ طرفګنی کړی. دلته کې هم دا خبره ده چې یو ورور بل ورور سره حسد وکړو. حسد یې په څه باندې وکړو؟ په دې باندې وکړو چې ستا دعا قبلیږي او زما نه قبلیږي او ستا عبادت قبلیږي او زما عبادت نه قبلیږي. و دې دواړو واقعاتو کې دا تنبیه ده چې مسلمانان د ځان د حسد نه ساتي.
دا چې څومره قرآن مجید په دې بد وایي که نه نو دومره اهل علمو کې دا ډېر زیات راځي الا ماشاء الله کم کوز عالم به وي چا کې حسد نه وي کني څه نه څه طریقه باندې به ته روزي خبره اشارتن به وي خو د حسد په بنیاد باندې به څه خبرې کوي دا چې ستاسو ورسره تعلق راشي نو بیا به پوه شئ چې څومره حسد دی د چا چې تقریر ښیي نو هغه سره خلک څنګه حسد کوي د چا چې تحریر ښیي د هغه سره خلک څنګه حسد کوي د چا د پویولو انداز چې بهتري او نامي سړی پوهېږي هغه سره خلک څنګه حسد کوي اور اعلان بالتوبیخ کې حافظ سخاوي ډېر داسې واقعات لیکلي نو پې کې یو دا هم ده چې د عالمانو د حسد یو طریقه دا ده چې دوی مخکې د یو سړي خبرو کې نو دی به اول د هغې تعریف وکړي چې او دا ښه خبره ده نو بیا به ووایي چې الله دې په هغه رحم وکړي دا خبره داسې نه وه پکار داسې پکار وه خو دا الله دې په هغه رحم وکړي ښکاري خدا چې دا دعا ده مینس کې دا دعا نه ده دا د هغه د غیبت یو انداز ده دا تجربات دي خلک زده کوي اعلان بالتوبیخ ډېر ښه کتاب دی اوه اته کاله مخکې ما د هغې کار شروع کړو بس مینس کې نور کارونه راشي او نن سبا چې ما ته څه 10 منټه 20 منټه میلاویږي هغې باندې زه کار کوم دا ډېر بهترین کتاب دی دا حسد دی نه ځان ساتو د هغې دپاره مسنون خو نه ده سنت کې راته نه معلومه خو قرآن مجید چې ویلی دي چې ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم دا ته متأخرینو دعا ده د مسلمانانو د متقدمینو په باره کې یعنې وروسته چې کوم مسلمانان راځي د تېره شوو مسلمانان نه وروستو د صحابه کرامو تابعین تبع تابعین نه وروستو د هغې له دا دعا خپلول پکار دی اختلاف وایي اختلاف د حسد په بنیاد نه کېږي دلته کې اختلاف خو په علمي اندازونو کېږي هغه که یو سړی د حسد په بنیاد کې نو کولی شي اختلاف خو عمومي طور په دغې نه کېږي اب الله چې د اختلاف عیب نه دی دا موږ بار بار وایو خلک په دې ځان نه پوهېږي اختلاف وي یو څیز د بل څیز نه جدا کېدل نو دې کې دې رنګارنګۍ کې خو ژوند دی دا رنګارنګي چې پکې نه وي بیا خو ژوند نشته او د هغې مثال مونږ عوام پوهیو په هغې باندې چې څومره انسانان په دنیا کې د دې ټولو رنګونه شکلونه قوتونه دا ټول د یو بل نه جدا وي دې ته اختلاف وایي نو غلطي چې کوم ځای کېږي نو خلک هغه نوازح کوي غلطي دا وي چې یو علمي اختلاف پیدا شو نو آیا د علمي اختلاف په وجه باندې موږ یو سړی د مسلمانانو وباسلی شو یا آیا هغه ته موږ ضال مدول ویلی شو یا با الفاظ دیگر هغه ته کنځلې کولی شو دا بنیادی مسله ده دلته کې موږ څومره کسان ناست یو موږ ټول هم شکل یو د هر یو شکل د بل نه جدا دی رنګ یې د یو بل نه جدا دی د پوزې اوږدوالی د غوږونو پیلاو ګیره د هغه مخ ټول د یو بل نه مختلف دي لیکن آیا څوک یو بل ته ویلی شي چې د وایي انسان نه دیني اختلافات دغه حیثیت دا خو بېلارې دي ګمراه دي هغه خلک چې هغې دې څیزونو کې ګمراهي ممراهي لټوي چې دا فلانی داسې دی ځکه دی ګمراه دی دا فضول خبرې دي اهل علم دا خبرې نه کوي دی شاګردانو ته هم خولي نو که ستا چا سره علمي اختلاف راغی عیب نه دی علمي اختلافات صرف او صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نشي ساتلی امام مالک وا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر ته اشاره وکړه او فرمایل چې ما من احد الا یوخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر دنیا کې څوک انسان نشته دی چې د هغه مونږ هره خبره ومنو یې هره خبره پرېږدو د هر چا و بعضې خبرې اخلي بعضې بیا نه اخلي مګر د دې قبر والا چې کوم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه به هره خبره اخلي
د اختلاف دغه یو څیز دی. دا خبرې کول چې اکابرو سره به اختلاف نه کوي، دا خبرې کول چې فلانی سره به نه کوي، دې ته ګپ شپ وایي، دا به علمي دی. اختلاف ته هر چا سره علمي ساتلی شي، خو اختلاف جدا څیز دی او کنزل جدا څیز دی. علمي اختلاف جدا دی او یو سړي ته کافر ضال مدل ویل دا جدا خبره ده. اختلاف وایي په دې باندې ژوند تېرېږي. مونږ د ذوق هغه شعر وایو دې ځایونو کې چې ګلهای رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، ګلهای رنگا رنگ سے ہے رونق چمن. او شاعر خپل نوم واخلي نو مال نه راځي اوس، خو نو بیا نوم واخلي چې دا چمن چې کوم دی د دې خوبصورتی چې کوم ده دا په اختلاف کې ذوق. اے ذوق اس چمن کو بس شعر مانے ارشا گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے، اے ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے. کانو تو گور یو کانے به یو شانتی بود به بل شانتی، حسن هم دغه دی اجه ټول یو شانتی د چینیانو په شان بیا خوند نه کوي، ټول جاپانیانو په شانتی بیا هم خوند نه کوي، او پاکستانیانو په شان چې شي دې کې مزه بیا د هغې مو یوازې نه وایم، هغې هم د هغې خپلو رنګونو نه تنګ دي، الله ورکړی دی. بس نو مشرانو سره کې اختلاف راشي دی کې څه عیب نشته، البته احترام به وي په زړه کې هم په خولې هم. او دغه وخت کې دا دعا لوستل پکار دي چې ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ای رب مونږ وبخې او زمونږ هغه غرونه چې مونږ نه مخکې مؤمنان مړه دي، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ربا زمونږ په زړونو کې د مؤمنانو خلاف څه غل غش څه خړوالی مه پیدا کړه، دا د حسد د وجې پیدا کېږي غل غش. ربنا انک رؤوف الرحیم، دا د رستنو خلکو دعا لیکلې د قرآن مجید. دا زما په خیال چې یو سړی کثرت سره وایي د دې بیماریو نه هغه نجات مومي، ورنه دا ټول خلک دې مصیبت کې گرفتار دي. دا دو زامن وتلو علیہم نبأ ابنی آدم بالحق، دا د آدم علیہ السلام دو زامن دي، دې ته صلبي اولاد وایي. مونږ هم اولاد یو خو مونږ صلبي نه یو که نه، مونږ خو د هغه د نوسو کړوسو پته لګي نه چې کوم څه شی یو، هغه ډېر مخکې تېر شوی دی، خو صلبي اولاد د هغه د وجود نه پیدا دي، د هغه حقیقي زامن. وتلو علیہم تلایتلو بیانول او بیان کې دي ته نبا خبر ته وایي. نبی ته نبی په دې وجه وایي چې هغه من جانب الله دین راوړي، خبرې راوړي. په دنیا کې یو سړی دی چې هغه د نبی معنی څه کوي، غیب بتانے والے، یا ایھا النبی معنی وکړي اے غیب کی خبریں دینے والے. که تپوس وکړي چې دا معنی چا کړې ده، دا جی اعلیٰ حضرت صاحب کړې ده. مجدد میعت حاضره پیژنې شاه احمد رضا خان قادری بریلوی او هغې ورته وایي رحمت الله تعالی علیه، دا مجدد دی میعت حاضره. د دې سلو کالو هغه مجدد دی، ناسو وایي هغه دا وایي چې نبی مانا غیب کی خبریں بتانے والا، پر نبی لفظ کې هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا غیب خبرونه ورکړي شوي. دا دوکه کوي. بعض خلک وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه غیب نه معلوم، دغه هم دروغ وایي. دا لږ تفصیل غواړي. تفصیل دا دی چې نبی د الله د طرف نه من جانب الله هغه خبر ورکوي. اوس کوم شی چې هغه ته وویل شو چې دا ووایه، نو هغې ته غیب نه وایي، هغې ته امبا وایي. هغې ته امبا وایي، امبا خبرول. او کوم شی چې داسي چې هغه انسان په خپلو حواسو معلوموي، نو یې ته د غیب علم وایي. لکه د یو سړي حواس دومره وي چې هغه ته دا پته وي چې د دیوال ناخوا څوک دی، نو دا علم الغیب دی. خو که چا په زړه کې الله ور واچوي یا هغه ته ښکاره کړي، لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېرې څیزونه ښودلی شي، نو هغې ته
انباء الغیب وی هغې ته علم الغیب نه وایي. دا بنیادی فرق دی. په دې باندې خلک پوهول پکار دی. هغه دوکه کوي دیږي. د نبی معنی کوي دا چې غیب کی خبریں دینے والا. دغه ترجمه چې کومه شاپ شوې ده شته موږ سره هم شته دی. نو په هغې کې د نبی معنی نبی نه ده، غیب کی خبریں بتانے والا ده. خلک یو بل په داسې لګیا دي کنځلې کوي. کمزوری اصل کمزوری خو چې وایي دې کتاب کې د الله د کتاب تحریف دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غیب خبرونو باندې ماهر نه و، پوه نه و. البته الله هغه ته باعثونه ښودلي دي، جنت دوزخ هغه لیدلي دي. نو ستا به خیال ځمکه کې لیدلي وو که نه تللی ول ته تللی ول چې په سترګو وویني نو دا غیب پاتې شو د هغه دپاره، غیب پاتې نه شو. یا د مستقبل خبرونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړي دي چې فلان کې وخت بدای کېږي، فلان کې زمانه کې بدای، فلان کې بدای. دې ته علم الغیب نه وایي، دې ته انباء الغیب وایي. ډېر واقعات داسې شته دي قرآن مجید کې چې د تیرو انبیاء کرامو واقعات الله بیان کړي دي. هغې پسې څه وایي؟ ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک. دا د غیب خبرونه دي خو موږ یې تا ته وحی کوو. و د نبی دا معنی کول دا درست نه ده. که هغه ته غیب نه معلوم نو نبی منئ من جانب الله خو خبر ورکوي. دا د نبا نه دا استدلال کړی دی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ بیان کړي دا نبا ابن آدم تلاوت بیان ته وایي. خبر د آدم د دوو زامنو بالحق ټیک ټیک. اذ قربا قربانا د آدم علیہ السلام واقعات د زامنو چې ذکر کړي نو کوم انداز باندې ذکر کړي په قرآن مجید کې. د رور او خور د نکاح او د سار د رور او خور او د ماښام د رور او خور آپس کې نکاح قرآن کې دې ذکر نشته، نس کې د دې ذکر نشته، حدیث کې هم نشته د دې ذکر. چې سار به دوه پیدا شو، ماښام به دوه پیدا شو، دا به یو بل سره نکاح کېدو، دا قرآن و حدیث کې نشته. اوس که تپوس وکړې هي چې دا نسل څنګه ډېر شوی دی، د دې جواب دا دی چې موږ ته علم نشته. داسې چې دې باب کې ویلی شي نو دا د بعضې صحابه کرامو رایه ده، او هغه بعضې صحابه کرام داسې دي چې هغې اسرائیلیات نقل کوي. لہذا هغې ته مونږ د صحابي تفسیر نشو ویلی. دا علمی خبره ده، زده کول پکار دي. لکه دې راوي وسو کی د دې کیسه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي. مخکې نه دا مونږ ویلی دي چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د قرآن ډېر لوی مفسر دی، دې کې شک نشته. لیکن هغه چې کوم تفسیر د اسرائیلیاتو نه کوي د هغې څه حیثیت نشته. دارنګې عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله عنهما هم دغه مسله ده، د عبدالله ابن عمر هم دغه مسله ده. په علمي خبره ځان خلک نه پوهي، هسې کتونه یې وایي بس لګیا. دا دوه درې صحابه دي د دین دغه خبره نقل ده، لیکن دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته نه ده کړې. دا قاعده ده چې تفسیر صحابي مرفوعا، صحابي چې کوم تفسیر بیان کړي نام مرفوع وي، ټیک ده. لیکن دې سره استثناء ورکړه، هغه استثناء او د هغې نه بعض ما معرفت علوم الحدیث کې کړی دی چې تفسیر د هغې صحابي مرفوع وي چې د هغې تعلق شان نزول سره وي. هر تفسیر نه دی، او دا زه نه یم، دا متقدمین وایي. زمونږ خلک کتاب نه ګوري، خپل ذهن کې چې راځي خلکو ته هغه وایي. داسې دروغ مشهور شي هغې له هوا ورکوي خلک. تفسیر د صحابي مرفوع وي خو د هغې تعلق شان نزول سره وي، عامو څیزونو سره نه وي. کم کوز داسې چې نور سره تعلق وي. او په هغې کې هم بیا قاعده دا وي چې که نور تفسیر وي بالفرض د صحابي، سند یې هم صحیح وي، خو داسې صحابي چې هغه د اسرائیلیاتو ناقل نه وي، نو د هغه حدیث به چې کوم دی د هغه موقوف روایت په تفسیر کې دا مرفوع ګڼلی شي. دا علمی خبره ده، د پوهې خبره ده.
دا تفسیر نقل دی د عبدالله ابن عباس نه، عبدالله ابن عمر نه، دغې قسمه خلکو نه. دا کیسه چې دا د هغې نه نقل ده. هغې سره څه دلیل نشته دی. هغې دا نه وایي چې قال النبي صلی الله علیه وسلم. جرأت په دې باندې خلکو کړی دی. حافظ ابن کثیر دا آیت لیکي، د دې لاندې بیا لیکي د یو بل روایت لیکلی دی. هغه روایت دا دی چې هغې زمانه کې غریبانان نه وو. خلکو به چې څه قرباني کوله یا څه خیر خیرات به یې کو، نو به یو بل له نه ورکو. دا به ورته ړومبي ځله اورې سره دا به وایي چې سوزو به یې که نه، سوزو به یې ولې مال څوک ضایع کوي. خو لږ خلک وه غریبانان نه وو، ټوله دنیا وه د هغې ښه. نو دې وجې نه دا دواړه وروڼه ناست دي، قابیل او حابیل، او دوی وایي چېرې یو صدقه وکړو، یو خیرات وکړو. نو قابیل هغه زمیندار و، هغه څه خراب خراب څیزونه راوړل، هغه یې صدقه کړل. او حابیل چې کوم دی هغه یو بیزه مزیدار ښکروره بیزه، هغه یې د الله په نوم قرباني کړه. خوړلی خو ته نه یې پخپله خوړه او نه څوک داسې و چې دوی ول هغه ورکړی. نو دا یې وخت دا شریعت و چې کله به یې صدقه وکړه دا به یې کېښوده او د چا هغه چې منظوره شوه نو الله به هغه وسوځوله. دا مقابله نه وه. دا رونه رونه یو بل سره خبرې کوي، لکه فلانی کار نه کوو سبا کې خیر، بل وایي نه فلانی کار او بل ورځ وکړو. دغه شان دي صدقه کړی دواړو. د خوراک څوک نشته. ابن کثیر دلته کې اول دغه اثر نقل کوي. دا اثر هم د عبدالله ابن عباس نه نقل دی. نو بیا وایي فهذا الاثر یقتضي ان تقریب القربان کان لا عن سبب. د قربانۍ وجه چې کوم دی د دې څه سبب نه و چې لکه دا چلو شي یا دا چلو شي یا دا چلو کو یا دا کار وکړو، ناسې کړو. ولا عن تداري فی امرأة، په ښځه کې د اختلاف وجه هم نه وه. دا هم نه وه چې ښځه باندې جګړه ده چې دا زه به په نکاح کې کوم او بل وایي چې زه به په نکاح کې کوم. کما تقدم عن جماعت ممن تقدم ذکرهم، مخکې د ډېر شي صحابه نقل کړي دي چې د هغې هم دا رایه وه چې او دا د ښځې د وجې نه وه. دغې کې زموږ څه خبره نشته دی، ځکه چې د دې سند د دې هم نشته او د هغې هم نشته. خو دی چې وروستو کومه خبره کوي نو دا د قرآن مجید د سیاق سباق مطابق ده. عقل هم زده که او علم هم زده که. قصه ته کوې نو د هغې لپاره ثبوت پکار دی. د آدم علیه السلام زمانه کې څوک وو چې هغه دا قصه موږ ته وکړله. ښکاره ده چې اوس به راځو موږ قرآن مجید ته، نو قرآن مجید د هغه د پیدایش ذکر کړی دی، د هغه د سجدې ذکر یې کړی دی، د هغه جنت کې د پاتې کېدو ذکر یې کړی دی، د هغه د خطا ذکر یې کړی دی، د معافۍ ذکر یې کړی دی، جنت نه راتلو ذکر یې کړی دی. خو بیا دا نه دی ویلي چې جده کې مې کوز کو او کله کوالالمپور کې مې کوز کو. راځه نه اسرائیلیات دي. که عرفات کې مې یو کوزه کړه. دا د ځان نه خبرې دي، دا قرآن کې نشته او دا په احادیثو کې هم نشته. په دې وخت مه ضایع کوئ چېرته. دا موږ صرف دې لپاره وایو چې ته خبرې چې دې څیزونو څه ثبوت نشته، چې نشته نو څه دی بیانوي. 2 غنټې 3 غنټې به ضایع کوي. اوس دا خبره دا مونږ چې کوم وایو چې دې څه سبب نشته دی، وهو ظاهر القرآن، د قرآن ظاهر هم دا معلومیږي. قرآن اشارتاً څه ویلي دي چې اختلاف په څه پیدا شو، قرباني په څه وجه وشوه. وهو ظاهر القرآن اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. نو بیا دې چې د آیت لیکي انما يتقبل الله من المتقین، نو بیا وایي فالسیاق یقتضی انه انما غضب علیه وحسده لقبول قربانه دونه. د خپل ورور قتل کو، ولې د قتلېدو وجه هم قرآن دغه تذکرې ده چې ستا له قبول شو او ما نه قبوله نه شوه، لاقتلنک. د قرآن سیاق سواق د هر چا د خبرې سیاق سواق چې کوم دی دا دلیل وي، د هغې لاندې به ته خبره ګورې.
نن یا دا ګمراهي جوړه شوې ده چې یو سړی هغه یو خبره لیکلي یا به یو خبره کړي، اوس کمالات راغلي دي که نه، ستا دا خبر نه به کټینګ وکړي اول او اخر، هغه یو جمله چې تاسو سیاق سواق کې ویلي د هغې نه بیا خواږي بیا به تا شرمئ. دا د منافقینو کار دی. سیاق سواق مستقل دلیل دی چې دا سړی دا خبره په څنګه انداز کې کوي. لکه سهار ما یو کس اورېدو هغه ذکر مفرد ثابتو چې ذکر مفرد ثابت دی جی قرآن کې ثابت دی. موږ حیران شو چې څنګه ثابت دی. قرآن مجید یو آیت وویښ چې هغه څوک دی چې ځمکه اسمان پیدا کوي فلان کوي فلان کوي فلان کوي، نو بیا ورپسې ویلي دي قل الله قل الله. څه معنی ده دی؟ یعنی الله خالق د ځمکې دی، الله خالق د اسمان دی، الله د کون د ټولې دنیا کائنات خالق دی، دا هر څه هغه کوي. اوس هغه استدلال کوي د الله نه. قرآن مجید دلته کې دا وایي چې تاسو د الله نوم واخلئ یوازې دا ذکر دی، دا دلیل نه دی. تا نه یو سړی تپوس وکړي یا ته چاته ووایې هلکه هغه اسلم کاکا راغلی و، هغه درته وي یوجي. یوجي څه معنی؟ اسلم کاکا راغلی و، راغلی نه و پورې جمله ووایه. دا څوک نه وایي، محاوره دا ده تا ډوډۍ خوړلې ده نه، دا څه مطلب چې نه ما روټۍ نه ده خوړلې. خو دغلته قرآن مجید چې کوم سیاق کې لګیا دی نو خو دا دی چې ځمکه چا پیدا کړي، اسمان چا پیدا کړي، خالق څوک دی، رازق څوک دی، دی کار څه وي ته ورته وایه دا هر څه الله کوي. نو دې ته هغه مخکنۍ جملې لرې کړې او رستنۍ هغه خبرې بیان کړه چې قل الله. دا دلیل نه دی خبره، دا دې خبرې دلیل نه دی چې ګنې ذکر مفرد دی جایز وي. څنګه دلیل ده؟ سیاق سواق کې وګوره بیا پته ولګي. د چا خبرې د سیاق سواق نه وکټ کوه. فالسیاق یقتضي د آیتونو سیاق سواق مخکې او وروستو چې دا وګورې ته نو دا دلالت کوي په دې باندې، تقاضا د دې کوي چې انه انما غضب علیه وحسده، دغه سړی دته غوسه شوی و، حسد یې ورسره پیدا شوی و، د هغې په بنیاد باندې دی قتل کو. حسد پسو لقبول قربانه دونه، قربان او قربان دواړه ویل شي، لقبول قربانه دونه، په دې وجه چې دا قرباني قبول شو دا قبول نشوه. دې ته وایي نه تور ګناه نه سپین ګناه، هسې نه لګي. دا خو الله سره جګړه وکړه. یو سړی دی الله هغه له ښه قلم ورکړه، ښه ژبه یې ورله ورکړه، ښه د پوهېولو انداز یې ورله ورکړه، دې کې څه دي؟ دا دین خدمت خو الله اخلي نو، چا چې نه اخلي هغه نه اخلي. ټیک ده، د بس محنت کړي، مشقت به یې کړي، شپې به یې رون کړي، لوږې به یې تېرې کړي، هغې نه وروسته به الله دا نعمت کړي. لکه نبوت یو داسې څیز دی چې هغه الله بطور خود انعام کوي، او دا نور څیزونه کسبي دي، دا چې ته څومره محنت کوې دومره به تا ته ملاوېږي. حسد د وجې انسان سره داسې رویه نه دي ساتل پکار کوم چې قابل له خپل ورور سره وکړو، حیروانې وکړو. قرآن مجید سیاق سواق د دې دلیل دی چې دا مسله د حسد د وجې پیدا شوې د رونو په منځ کې. یوسف علیه السلام سره هم د رونو حسد و. هغه یو خوب لیدلی و او دا خوب نه معلومېده ده چې دته به الله کمال ورکوي. هغه د انبیاو د نبي کریم د یعقوب علیه السلام بچي و که نه، نو د علم په کورونو کې د هغې ماشومان هم د نورو په نسبت لږ ښه پکاري. ټیک ده هلته کافران منافقان هم پیدا شي خو خلک پکې وي که نه، نه یې کې پوه وه هغې دا خوب نه پوه شي و چې دې کې څه مسله شته پته کې. نو ډېر ماشوم سره حسد شروع کړو، د هغې لپاره قرآن مجید بیا ټول سورت یوسف نازل کړی. حسد نه ځان ساتل پکار دي. دا کله کله د رونو منځ کې هم پیدا شي، د رونو منځ کې هم حسد پیدا کېږي. دې وجې نه ښه دی چې انسان دی
خپل ټول نعمتونه چې الله دې ته ورکړي اده ښکاره کوي نه. دا نقطه یاد ساتئ، که ته ځان بچ ساتې د حسد نه نو کله کله وارې غلطۍ هم کوه، څه بای ځایونو کې شومتیا هم کوه، او کله کله لږ سر ښکته وړه، ځکه چې د خلقو کار دا دی چې دوی هر هغه چا سره حسد کوي چې هغه کې څه میوه دانه وي. لا یرما شجر الا ذو ثمر، په بارداره ونه تل کاڼي ورېږي. لا یرما شجر الا ذو ثمر، په سفیده کې څوک کاڼي ورېږي، سفیده کې صحیح، البته چې کرکني پکې او څو نټول خلک یې ولي. دا د خلکو مزاج دی او دا عادت جوړول پکار دي، پیژندل پکار دي، په دې باندې خفګان نه پکار چې دی ووایي دی ووایي به دا خو دې پوهوي چې د سړي خپه داسې یخې ده چې دې چیار خلک اوري نو بس بیا دې خود به خبرې کوي. حسد شروع شي او دا قسمه خبرې شروع شي ته پوهې چې ما هدف صحیح رسولی دی، ما چې کوم ټک ویشتی دی هغې خپل کار کړی دی. دا کېږي خلکو سره کېږي. یوسف علیه السلام سره مروړو حسد کړو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حسد و. دا حسد پخوانی چیز دی. اهل علمو کې چې کوم حسد دی قرآن د هغې 9 ذکر کړی دی، کله حسدن په نوم باندې، کله بغیم بینهم، بغیم بینهم حسدا من عند انفسهم. دې نه ځان ساتل پکار دي، حسد مه کوئ. روایتوں کے راضی چے الحسد و کسدعاء الحدید لا یزال بی حتی یاکل. حسد چې کوم دی دا د اوسپنې د زنګ غوندې دی. مثال یې ډېر عجیب ورکړی، لا یزال بی حتی یاکل، د زنګ هغې ختمیږي چې دا اوسپنه وخوري، تر کومې چې اوسپنه نه وي خوړلی زنګ نه ختمیږي. دې څه مطلب دی؟ تو دې مطلب دا چې انسان حسد شروع کی نو دا برای راست الله باندې اعتراض دی. اعتراض دا سره چې د انسان کې د حقدار نه ہوتا ول دا حق ورک. دیو جن حدیث کرا دی چې حسد چې کوم دی دا چاړه ده، او هغه چاړه نه ده چې باندې خلک ویښته خوري، بلکې دا ایمان حلق کوي، ایمان خوري. و دې نه به ځان ساتل پکار دي. دا عیب د ډېر لوی عیب دی او دا حق پرستو کې ډېر ده، اهل علمو کې ډېر، ښځو کې هم دا ډېر، عام انسانانو کې کمی. دا د حسد په بنا باندې ورور ولګېد او ورور یې قتل کړ. دې ته حقایق وایي. کله کله رونه کوي دا چل. یو قاضي دی هغه فیصله کوله، د یو ښځې خلاف یې فیصله وکړه، هغې جړل خلاف یې فیصله وکړه. خوا کې څوک ناست شعبي یا بل څوک چې هغه جاړي ته فیصله کوي ته دې خلاف کوي، هغه یو جړا د حقانیت دلیل نه دی. د یوسف رونو یوسف کوی ته غورځولی او بیا یې خرڅ کړی مو، اچران نو جا وبا مشان یبکون جړلی په جړا باندې دا دلیل خو نه دی. خبره دا سوالګري مالګري دا اکثر جاړي دا جاړي، چې بیا ته ووایې نو بیا زما په خیال چې ستا مال به د هغه مخکې هېڅ نه وي. په دې خلک نه دوکه کېږي. واتلو علیہم نبأ ابنی آدم بالحق، او بیان کړي ته خبر د آدم د 2 زامنو ټیک ټیک. اذ قربا قربانا، کله چې دواړو قربانی پیش کړه، قرب حاصل او تقرب نزدېکت حاصل او په یو قربانۍ باندې. فتقبل من احدهما، نو قبول کړی شا په یې کې د یو تن نه، ولم یتقبل من الاخر، او قبول نه کړی شو د هغې بل نه. اوس پکار دا و چې دا کتلی وی چې ما نه څه کوتاهي شوې ده. دا ښایي چې زموږ زمانه کې داسې نشته، که موږ ټول شرمېدلي وو، ځکه زموږ خو اخلاص نشته دی او د حلال حرام تمیز هم زموږ نشته. نو زمونږ خیر خیرات خو واړو قبلېدل نه، د الله پردې شي. او دې کې یو موقع ده مونږ ته درس عبرت چې مونږ له
خپل کردار باندې نظر ثانی کول پکار دی. الله مونږ نه شرموي په دنیا کې او دې لپاره هم نه شرموي چې مونږ انسانان شو. فتقبل من احدهما نو قبول کړل شوی د یو نه ولم يتقبل من الاخر او د هغې بل نه قبول نه کړی شوه. حابیل نه قبول شوه او د قابیل نه قبول نه شوه. ٹھیک دی که قابیل نه قبول نه شوه حابیل نه قبول شوی ده. حابیل ته به عرب هبل وی. بیت الله کې چې کوم بوت هبل شهید دا هغه حابیل وکړه. او دا تاریخ د خلک زده کړي چې دا جي ګټو ته آوازونه به یې کول او فلان دی ډنګ دی ګټو ته یې کوم ځای کول. د دې شاته یو فلسفه و د هغې هغه دا چې موږ چاته آواز وکړو او دا موږ کوم شکل جوړ کړی دی نو دې شکل ته د هغه روح راشي او هغه زمونږ کار وکړي. اوس هم وایي مړي پس د مرګ راځي کور ته راځي او چې سړی کله یا شیخ عبدالقادر جیلاني شیخ لله وایي نو کار یې سمدستي کېږي. دا کفریات دي. د دې لپاره خلکو کاڼي ماڼي ساتلي کجورو هډوکي ساتلي دا ختم کړي. ختم د پیران پیر رحم الله دغه دی. دا مدرسو والا ښي دلته نږدې دوه درې مدرسې دي هغې دا قسمه شاګردان تیاري چې یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ لله. اے عبدالقادر جیلانی موږ له څه شی د الله دپاره راکړه. عبدالقادر نه چې غواړې او الله ورته وسیله کې پیش کړي عبدالقادر ته الله وسیله کې پیش کړي نو ولې کافر بدلې دي نو الله نه ولې نه غواړي. مدرسو موږ له دغه تحفه راکړه. دا تحفه ده او ډېر خلق دی دې ته هغې جایز وایي چې دا جایز دی. دې ته به کم کافر جایز وایي مسلمان وایي ته جایز نه وایي. قال اقتلنک ناغه ویل لا اقتلنک زه به تا خامخا قتلوم. هغه ورته ویل دی که زما څه ګناه ده انما يتقبل الله من المتقین. ابن عطیه لیکلي وي دلته دا جمله پټه کړه دی که زما څه ګناه ده زه مخلص یم او تا کې اخلاص نه و ته خپل عمل سم کړه خپله کوتاهي نه سمې خپله غلطي نه لره کوې الټه ما پسې راپسې. دا د حسد نتیجه یو سړی به ښه محنت به یې کړي الله به هغه له ثمره ورکړي خلک به سره حسد کوي. هلکه مونږ چې سبق وایو ته کور ناست وې ته څنګه ځان را رسوې مونږ ته. دا یو مثال دی. نن یو سړي نه سړی جوړ شوی دی 50 شپېته اتیا کاله پس خو د ماضي وګوره که د څومره موده سبق ویلی دی څومره قربانۍ یې ورکړي دي څومره وخت یې لګولی دی څومره شپې په ده داسې راغلي چې خوراک مراک یې نه دی کړی اسکاک یې نه دی کړی هغه تا ته یاد دي. دا حسد کې هم دغه شی یو سړی نن مالدار دی پیسې ورسره وي ستا په خیال دی د مور نه مالدار پیدا شوی خو خو محنت کړی دی مشقتونه یې کړي دي پټو کې به کافي محنتونه کړي سړکونه به یې جوړ کړي بار به تلي ډېره موده پس 40-50 کاله پس الله هغه له یو موقع ورکړې ده نو خلک هغه ویني دا نه وي چې دا په کم مشکلاتو کې دلته راغلي دارنګ د قبولیت د عمل هم ده عمل خاص نه قبلېږي عمل غواړي د انسان نه د عقیده د توحید دا دی چې ورته وایي چې انما يتقبل الله من المتقین. دې مطلب څه دی د دې مطلب دا دی چې ته متقی نه یې. دلته ابن کثیر چې وګورئ یا نور مفسرین وګورئ نو هغې وایي دلته کې تقوا څه معنا ده د شرک نه ځان ساتل. قلت من المتقون قال قوما اتقوا شرک و عبادت الاصنام. دې نه معلومیږي دا چې دغلته کې څه لږ لږ شرک په دې کې راغلی دی ځکه د عمل د قبولیت بنیاد څه شی دی اخلاص. اخلاص د عقیدې هم او اخلاص د نیت هم. که اخلاص د نیت نه وي نو شرک اصغر دی ریا چې ورته مونږ وایو او که نه توحید عقیده بربادوي بیا کار خراب دی. آیت باندې چې ته سوچ وکړې چې زما خو څه ګناه نشته دی تا له تقوا پکار وه. تقوا دا مطلب
چې تا کې توحید پکارو او ستا کې اخلاص د نیت پکارو، اخلاص د عملم پکارو چې تا یو غوره سیز راوړی او د الله په لار کې ورکړی. انما يتقبل الله، یقینا الله قبلی من المتقین د متقیانو. لئن بسطت الی یدک، بیسین توی اوږدول، لئن بسطت الی کتر اوږد کې ما ته خپل لاس، لتقتلنی دې لپاره چې ما قتل کې، ما ناوې باسطی یدیا نه یم زه اوږدونکی د خپل لاس، الیکا تا ته لیقتلک چې تا ووژنم، زه خپل لاس تا ته نه اوږدوم. بس هغه یو سوچ دی که ته ما وژنې زه نه وژنم. انی اخاف الله رب العالمین، یقینا زه یریږم د الله نه چې رب العالمین دی، تا نه قتلوم زه. موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی. خدا حدیث به خلک نه ګوري. حدیث دا دی چې یو داسې زمانه به راشي چې حرج به ډېر شي. ہے سره حرج نه حرج. صحابه کرامو تپوس که حرج څه ته وایي؟ هغه وفرمایل چې مرګونه به ډېر شي، مسلمان به لګي، مسلمان به وژني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا قاتل او مقتول به دواړه اور کی. نو صحابه کرامو تپوس وکړو چې قاتل خو زه خیر دی، قتل یې کړی، دا مقتول ولې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دم په خیر ادا د هغه د قتل کړی او مخکې خدای قادر نشو. دا حدیثونه خلک نه وایي ولې مونږ کې غیرت او پښتو ده. مونږ ته حکم دا دی، صحابي تپوس کوي چې داسې مسله ما سره وشي زه به څنګه وکړم؟ هغه ورته ویل د آدم دوو زامنو کې چې کوم کار د بهترۍ کړو ته هغه شخ. څه مطلب دی؟ ته مقتول شه خو قاتل کېږه مه. دا حدیث به هم څوک نه وایي. ته مقتول شه خو قاتل کېږه مه، ځکه د قاتل سزا تاسو معلومه ده که نه؟ جزاؤه جهنم خالدا فیها. دا حدیثونه څوک نه وایي. هغه حدیث وایي چې هغه د طبیعت مطابق، طبیعت خلافي حدیث نه وایي. دا زمونږ د تباهۍ یو بنیادی باعث دا هم دی چې دین معلومول یا په دین عمل کول. دین کې یوازې ځان لوی ګڼل خو نه دي که نه، دین دا هم دی چې تواضع اختیار کړه، کمزوری اختیار کړه. ډېر داسې صحابه کرامو چې جنګ جمل او صفین کې هغې ځان له د لرګو تورې جوړه کړې، چې برای نام توره ده، لرګي توره باندې څوک وجل گئ. دا پښتانه بیا مسلمانان دي ساړه نه خوري، دې دا تعلیم او تربیت څوک نه ورکوي. ټیک ده چې غیر مسلم سره ورته جهاد کوي، خو مسلمان سره دا ډېر کم عقلي داسې یو راغلی نو تماچه ورسره مې داسې کړه، وي دا ما ساتلې ده، مې کې پیسو وي هسې حکم دی که نه چې خذو حذرکم، خپل اسلحه ځان سره اخلئ. مې ښه دا د مسلمانانو ملک دی، کافرانو ملک خو نه دی. مسلمانانو ملک کې ته وسله ګرځئ، سره چا پسې ګرځئ؟ دا حدیث سره وسه کوي چې هغه زمونږ نه دی چې مونږ پسې وسله ګرځئ، مونږ باندې وسله بوسه بوسه کوي. شته حدیث په دې باب کې. دا زمونږ خلک ټول جرایم پیشه په دې وجه دي چې دی حدیث پوره نه ګوري. ډېر حدیث ته په دې باب کې چې انسان د مقتول شي خو قاتل کېږي دی نه، انسان د مظلوم شي خو ظالم کېږي دی نه. ځکه د ظالم سزا چې کوم ده هغه بدل الله په خپل اخلي، بیا د قاتل سزا هم الله په خپل ورکوي. بیا د دغه څیزونه مخې ته نو دا ورته څه وویل چې که ته ما ته لاس راوږدی دې لپاره چې ما قتل کې، نه یم زه اوږدونکی لاس خپل تا ته
چې زه تا قتل کم. ولې کمزوری نه یم؟ انی اخاف الله رب العالمین، زه یریږم د الله نه چې رب د عالم، هغه نه یریدونکی یم. او انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک، انی اريد یقینا زه غواړم ان تبوء باسمی، ان تبوء باسم قتلی، ان تبوء باسم قتلی، زه دا غواړم چې ته ککړ شې باسمی، زما د قتلولو په ګناه باندې، زما په ګناه نه یادوي، زما د قتل په ګناه، زه ځان ستا د قتلولو په ګناه زه نه ګناهګار وم ځان، خو زه تا ته ځان ځکه پرېږدم چې زما د قتل کومه سزا یې چا تعالی الله درکړي. واسمکا چې ته ککړ شې باسمي، زما د ګناه په قتل، زما د قتل په ګناه، واسمکا په خپله ګناه، څه ستا خپله ګناه ده او څه ګناه به زما د قتلولو شي، نو په دې وخت ککړ شي. نتیجه به صحیح فتکون من اصحاب النار، شی به ته د اور والا نه. وذلک جزاء الظالمین، او دا بدله د ظالمانو. د قاتل سزا نه معلومه خلکو ته. حدیث کرا دی دنیا کې خو وتار سو کې، خو قیامت کې چې کوم خلک ظلمن قتل شوي دي که نه، نو یې خپل سر په خپل تلی کې یخیخ او د الله دربار ته وځي، او چا چې قتل کړی وی نیولي چې رب هذا قتلنی، ربا دې سړي زه قتل کړم. دنیا کې هو تاسو چېر څه کوئ، خو یو ورځ دی ته یوم الحساب وایي، یوم الدین ورته وایي، په هغه ورځ باندې به الله پوره انصاف کوي. یوم الدین ورته وایي ځکه چې هر انسان ته به د هغه د عمل بدله میلاویږي، که ښه نو ښه بدله او که بده نو بده بدله. او دا ځان ته مخې ته کړي دا سوزونه. قتل چې کوم دی دا په شرک پسې دویم لوی ګناه دی. کبایر چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي، نو الاشراک، شرک، وقتل النفس، یو انسان قتلول. سورة الفرقان کې قرآن مجید د مسلمانانو خوینه چې ښیي د عباد الرحمن، نو یو یې دا ښودلی دی اول چې دوی شرک نه کوي. نو دویم څه وایي؟ ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، قتل د نفس نه کوي مگر په حق د اسلام، قصاص کې قتلوي او په خپله نه کوي، دا گورنمنٹ کوي. په بدکارۍ کې رجم کې سړی مري، دا هم گورنمنٹ کوي. قتل د نفس دا ګناه کبیره ده. شرک پسې دویمه پوړی دا د قتل ده. فتکون من اصحاب النار، شی به ته د اور والو نه. وذلک جزاء الظالمین، نو دا بدله د ظالمانو. فطوعت له نفسه قتل اخیه، نه ښایسته که هغه ته نفسه خپل نفس قتل اخیه، قتل د خپل رور، د خپل رور قتل یې ورته ښایسته کړو. دا لومبنی ګناه چې په دنیا کې وکړی شو د قتل. او اصول لري چې چا لومبنی څه کار کړي که نه، که ښه او که بدي، او وروستو بیا خلک په هغې پیروۍ کې هغه کار کوي، نو د هغې مخکني که ښه کار یې کړي د دې ښو کارونو به هغه ته عوض میلاویږي قیامته پورې چې څوک کوي هغه شان ښه. او چا چې بد کار بنیاد یې ښي که نه، نو تر آخرته پورې چې څوک بد کار کوي هغه بد کار د هغې په هغې کې برخه ده. حدیث کې راځي من سن سنتا حسنتا، چا چې سنت حسنه د هغې بنیاد کې خود، نو هغه دپاره د هغې اجر دی، و اجر من عمل بها، او چا چې په هغې باندې عمل کړی د هغې اجر به هم وي. چا چې بد کړی دی، سن فی الاسلام سنتا سیئتا، صاحبان رال بدعتیان نو هغې وي یو سنت صحیح حسنه، یو سنت صحیح، هلکه څه لاګیا یې بس. د حدیث مذاق دی ملک چې څومره اړولی شي که نه، بل څه نه شي اړولی. بیا بدعتیان دلیل کې پیش کړي چې او چې باعثونه ته کولی شي که نه، لکه څنګه تراو کې د ختم شروع کړو، پیسې دې پې ورکړې، دا تا یو نمونه خلکو ته پیش کړه. او تراو کې ختم پیغمبر نه دی کړی، په آرام کې
ته چې کې نو هغې لپاره نور څه ووایه ته صحابه کرام عمل پیش کړه سن فی الاسلام سنتا حسنتا او سنتا سیئتا دا یې څه مطلب دی د هغې مطلب دا دی چې باید سوزونه اسلام کې د هغې خواله معلومي لکه جماعت جوړول د دې خواله اسلام کې معلوم دی که نه معلوم قرآن کې معلوم دی که نه معلوم انما یامر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر ستا پړه کې رال دی که جماعت جوړول پکار دی ځمکه دې خپله ورکړه خلکو ته یې راځئ جماعت جوړو دې ته وایي سن فی الاسلام سنتا حسنه یعنی یو چیز بنیاد قرآن و حدیث کې شته دی تا کار شروع کړه پهل نه پای کې وکړه دا نه دی مطلب چې ته ځان یو شی جوړوه چې ما گناه خو نه کړی خو ذکر مې شروع کړی دا ذکر خو دی ټیک ده لیکن په دې طریقه ذکر دا ته چې کم کړی دا خو بدعت دی د حدیث نه همیشه دپاره غلط استدلال د خلکو عادت دی لوله لنګړه استدلال وکړي غلط هېچا به هغه نه کړی سن فی الاسلام سنتا حسنه د هغې دغه مطلب دی یو سړی په جماعت کې یو داسې کار شروع کړي چې مخکې چا نه کړی نو دا بدعت دی د هغې سزا د ده هم دا وروسته چې کوم خلک راځي د هغې هم سزا ده دا لومبنی سړی دی انه اول من سن القتل د دې نه مخکې چا قتل نه و کړی مخکې چا قتل نه دی کړی هېڅ چا نه دی کړی دا لومبنی قتل دی په دې وجه دې سړي ته به تحیري چې دا لا څنګه چل دی دی به حیرانه کېږي چې دا خپل ورور څنګه ښخ کړم دې نه معلومېږي دا د دې قرآن مجید نه چې دې وخت کې آدم علیه السلام ژوندی دی ځکه چې هغه وفات شوی وی بالفرض نو ته دفن پته لګېدی که نه دا علم به ورته چې دفن څنګه کېږي خو ته خدا پته نه وه نو یا خو به دا وی چې دی د خپل پلار نه دومره لرې و چې دی نه نو خبر چې پلار مې ژوندی دی او که مړ دی او یا به دا وی چې ژوندی و دی لیکن هغه هم ژوندی وله دله چل نه ورځي فتکون من اصحاب النار شی وته د اور والو نه وذلک جزاء الظالمین او دا د ظالمانو بدله ده ظالم دلته چا ته وایي قاتل ته وایي قاتل ته ظالم ویلی فتوات له نفسه نو خیسته که هغه ته نفس د هغه قتل اخي قتل د روح خپل فقتله نو هغه قتل کو فاصبح من الخاسرین نو شو هغه د زیان منو نه تاواني شو ورور چې کوم دی مړ کړ بعض مفسرین ولیکلي دي چې چونکې مخکې انها محرمة علیهم 40 سنه ویلي دي که نه 40 کاله نو یې 40 کاله پورې دی حیران و دی ربط یو طریقه خولی ده دا صدا بس دا دلیل نه دی حیران و چې څه وکړم چا وی ځان سره به یې ګرځو غاړې ته یې اچولو بني ادم چې مړ شي غاړې ته نه شي ګرځېدی تجربې خلاف هم خبرې کوي یو منو که دوه منه به څومره دنګ و هغه کافي دنګ سړی و هغه هغه یې څنګه ګرځو انسان چې دروند مړ شي دی دروند شي لکه دننه ورته هوا ورشي اسپکي هو دلته کې هوا دننه ورننوځي داخله شي او هوا اندرونو کې هر ځای کې هوا داخله شي د هغې وجې نه بعضې انسانان د هغې خېټه وپړسېږي د مړو بعضو خېټه پړسېږي دا څه عیب نه دی چې وفات شو نو دا خو چې ژوندی نو دی ساه اخلي راخلي ساه خارجوي را خارجوي او چې کله ساه مړ شي دی نو هغه هوا اکسیجن وغیره هواګانې خو دننه ځي که نه د دې وجې نه رګونه هم پړسېږي او خپې هم پړسېږي او خېټه هم پړسېږي خلک په دې نه پوهېږي نو چې څه ګناه به یې کړي څه ګناه یې کړی بېخبري عجیبه عیب ده جهالت عجیبه عیب ده هسه خلک دروغ وایي
یو کیسه مشهور د ما ډېرو خلکو نه تپوس وکړو چې دې کیسه بنیاد څه دی چې یو زنانه امام ابو حنیفه رحمه الله تپوس وکړی شي دا اکثر دوڼې هغه پورې تړي خلک ته به چې بس هغه اوزګار دی ته ناستو چې یو زنانه وي چې لامبوله نو د هغې زنانه لاس هغې پورې ونښت اوزې مخصوص پورې بیا جدا کېده نه نو خلک امام ابو حنیفه نه تپوس وکړو نو هغه ورته ویل چې دې زنانه دې کنځل کړي دی ته عیب یې ویلی دی په مړوني باندې دې له سزا ورکړې دې لاس به آزاد شي زما اوس هم دا تپوس دی چې دې سند کوم ځای دی این سند هذه القصه دې سند کوم ځای دی او آیا هغه سند صحیح هم دی بس زمونږ جرم دا چې مونږ د یو څیز باره کې ډک باندې رسو که هغه صحیح ورسي سند مونږ وایو یا آمنا وصدقنا ټیک ده که نه سند د یوسې کیسه یي د بې شمېره کیسه یي دا خلک کوي په کیسو باندې مونږ هېڅ شی نه ثابتوو په دې فضیلت هم نه ثابتېږي امام ابو حنیفه رحمه الله لپاره دا کافي ده چې تابعي دی ته دې لوی انعام بل نشي کېدی او دا کافي دی چې هغه سیدنا انس رضی الله تعالی عنه لیدلی د دې نه علاوه هغه بل صحابي نه یې لیدلی روایت هم نه ثابت داسې چې وایي دا ټول داسې بې بنیاده لګیا دي سیر اعلام النبلاء کې حافظ ذهبي لیکلي چې صرف امام ابو حنیفه رحمه الله صرف سیدنا انس لیدلی اوس خو لګیا دي خلک په دې کتابونه لیکي بیا اویا صحابه لیدلي کتاب چې راشي نه بیا مونږ وګورو چې حقیقت پکې څومره ده وایي خو په خوله هر څوک ما چې څومره خیال دی نو هغه دا دی چې مختلفو علاقو کې صحابه کرام یې کتلي دي چې کوم ځای کې کم صحابي ژوندی دی نو که دا ملاقات هم نه ثابت نو دوی به کوشش کوي دا چې د سره ملاقات شوی لکه د هغه زمانه کې صحابه کرام خو ډېرو لرو علاقو کې نورو علاقو کې صحابه کرام وو لږ لږ دا نور علاقې خدا نه چې ګرې ټول اخذ ثابت نه دی د انس رضی الله تعالی اخذ نشته روایت نشته صحابه کرامونه او د آدم علیه السلام دا واقعه شام کې مرګر راغلی او ما ته یې غر باندې چې اوس هم لاس کې جالي بالله اسلام اوس راغلی یې مخ ته ای بنو دی خدا مطلب نه دی چې موږ دالته کې وګڼو خطر دا واقعه نه خبره ټیک ده هر څه چې هر ځای چې شوي وایي خو موږ سره په دې نس نشته نه چې کله یو څیز باندې نس نه وي نو موږ هغه منو نه زه خپله نه تسلیموم بس دا نس غواړي نس نه بغیر څنګه پته ولګي هغه بې شمېره تجربات دي داسې نور علاقو کې هم داسې ځایونه وموندی شي چې دغه کار به کوي دا بیا اعتقاد ته رسي خبره که نه دا خبرې به طوریقې څوک دا مه تسلیموي دا درې باطل پرستو کاري چې خوب ویني بیا په یې باندې قصې وي او په هغې نه بیا روایت جوړېږي او د هغې نه بیا عقیده جوړه شي او عمل ته جوړ شي دا فضولیت دی قرآن مجید چې کوم واقعات بیان کړي نو ما څوک ونه لیدل چې هغه د هغې انالیسز وکړي د هغې تجزیه وکړي د هغې خوبۍ بیان کړي چې دی کې قرآن مجید موږ ته څه وایي څومره قصې کړي دی قرآن نو تا چېرته یو عالم لیدلی دی چې هغه د یوې قصې نه استنباط کړي دي نه دا معلومه شوه دې نه دا معلومه شوه دې نه دا معلومه شوه دا ظلم کوو مونږ چې د خلکو د کیسو نه عجیبه عجیبه خبرې کوو او چې قرآن کومه قصه کوي هغه واقعي صحیح وي هغې نه عقیده هم ثابتېږي هغې نه عمل هم ثابتېږي هغې څوک نه کوي قرآن نه لرې مه ځئ بس قرآن چې څه ویلي دی کافي ده هغه که دې سره حدیث موجود وي او حدیث صحیح وي هغه هم صحیح دی او نور داسې اسرائیلیات یا داسې خبرې چې د هغې څه بنیاد نه وي قابل قبول نه دي فبعث الله غرابا نو الله راولېږه یو غراب کارغه ته وایي کارغه دومره شریف دی چې الله یې نوم اخیسته خو چا خپل زوی له نوم غراب کې نه ښود د قرآن نه ډېر شي نمونه دي زوجان او جنتان او فلانه او فلانه او فلانه دا غراب هم کېدی که نه غراب کارغه ته وایي کارغه ډېر چالاک دی دلته خلک مفسرینو یو قصه یې کړې ده یو خبره یې کړې ده ټول خلک هغه بیانوي چې الله دوه ملایکې راولېږي د مارغانو په شکل کې د کارغه په شکل کې
هغه یو لګېد او بل یې مړ کړ. نو چې مړ یې کړ نو د زر خاوره وکنسته بس هغه پکې ورخښ کړ، خپل لور یې ښخ کړ څنګه چې هغې ښخ کړی. نو چې ته وایې الله دوه ملایکې راولېږلې نو تا ته د الله د عمل څه پته ولګېده؟ تورات کې لیکلي، زبور کې لیکلي دي، انجیل کې لیکلي دي، قرآن کې لیکلي دي، چېرته صحیح حدیث کې ده؟ هېڅ ځای نشته. نو موږ یې ولې ومنو؟ خو کیسې نه کړی احسان د بعث الله دا معنا خو نه ده چې الله غراب راولېږه او دا ورته چې ته لاړ شه دا چل وکړه. یو سړی یو ځای کې ناست دي اوږي غریب، یو ورځ دوه ورځې پرې تېرې شي، ناڅاپه چېرته څوک سخي سړی نیک سړی یا خبر شي پوه شي چې دا سړی خو غریب فورن راسه ناست دی اوږی دی، هغه څه شی راوړي دلی ورکړي او دله څوک تپوس کړی کوم ځای دی وي الله راولېږه. مونږ ټول دا وایو چې الله راولېږه، یعنې نسبت د نعمت الله ته کوو. نو بعث الله غرابا دا مطلب چې الله یو کارغه راولېږه، دی حیران دی څنګه وکړم. په دې کارغه کې یو خوی دی، حیات الحیوان وغیره کې لیکلي دي چې د کارغه خوی دا دی چې نور ټول ځناور دي ځان له ذخیره څه شی نه کوي، میږي میږي کوي، خو مرغو کې یوازې کارغه داسې دی چې دی ذخیره اندوزي کوي. او د کار دا دی چې دی کله ښکار وکړي او کوم شی چې د پاتې شي نو هغه یو ځای کې کیږي خاورې پرې واچوي، بیا بل وخت یې هغه استعمالوي. دغې کارغه دغه چل کړی، هغه ځمکه کې کنستل کول څه خوراک ورسره هغه یې پای کې پټ کړ. د انسان خو پوهه دی که نه، دا نن انسانان چې کوم هوا کې الوزي نو دا استدلالات دي څه نه کوي، مرغو نه کوي. دغه مرغۍ داسې رسوکې داسې وته د هغې په دغه باندې ډیزاین باندې هغې هوایي جهاز جوړ کړي، دا مرغۍ داسې د هغه په ډیزاین باندې ټینک جوړ کړي، توپه جوړه کړي. خو دې باندې خو هغه څوک پوهېږي چې هغه د هغې ذهن چې کوم هغه جوړونکي که نه، کم ذهنونه چې سره خوراک څښاک کې ګرځي هغې کې دا استدلال مستدلال نه وي، نه پوهېږي په دې باندې. دا خو انساني سوچ دی. انسانان هوا کې الوزي، ځمکه کې دننه وننوځي، په اوبو کې دننه ډوبېږي، دا نن چې کوم آلات جوړېږي دا ټول د ځناورو ته ګوري خلک. او تاسو تاریخ وګورئ د هغې، یا خیر دی هغه کومه بین الاقوامي جیوګرافي چې ده هغه ولولئ چېرته کې وګورئ، چاپ شوی هم شته دی او په فلم شکل کې هم شته چې انسانانو دا کوم ځای نه شروع کړه، دا شی کله نه شروع کړه، څنګه یې شروع کړه. دا د علم خبرې دي او زموږ نه د علم خبرې نه کېږي. سمه خبره ده، موږ له خوب راځي د پوهې خبرې که هغه دیني وي او که هغه دنیاوي وي موږ له هغه نه راځي. فبعث الله غرابا، نو الله راولېږه غرابا، یو غراب یو کارغه. د کارغه باره کې اختلاف دی که نه چې دا حلال دی که حرام دی. نو یو غراب دی ابقا هغه ته وایي، سپین سپین کارغه. موږ ته څه وایو خپله دی پکې؟ کاغه. یو کارغه یو کاغه یي که نه، دا یو جنس یو دی که نه، هغه حلال دی. د دې نه بیا د بریلیانو د دیوبندیانو منځ کې لوی جنګ دی چې دا کم کورونو کې کم کارغه دی دا حلال دی که حرام دی. لوی جنګ دی چې ته وګورې که فتاوی رضویه وګورئ، دې خوا دیوبندیانو کتابونه وګورئ، عجیبه عجیبه لهجې دي پکې. مونږ دا کارغه حرام بولو، د هغې وجه دا چې دی چیر پاړ کوي، کوم چې قواعد دي د هغې قواعدو مطابق. فبعث الله غرابا، الله یو کارغه راولېږه، یبحث فی الارض بحیث کنستل. دا علمي مباحثه یا بحث تمحیص دې ته هم بحث په دې وجه وایي چې یو د بل دماغ کني او بل د بل دماغ کني، چې څه ته روزي پته ولګېږي دننه پکې څه دي، دې ته وایي بحث. یبحث فی الارض، هغه څه چل کو ځمکه یې کنستله، لیرهو کیف یواري سوءة اخیه، د دې لپاره چې وښیي دته چې څنګه دی پټ کي، کیف یواري چې څنګه دی پټ کي سوءة اخیه. سوءة
जसदहुल मय्यत, लाश वजूद, कैफ युवारी چې څنګه دی پټ کی سوءة اخیه لاش درور خپل، لاش درور څنګه پټ کم، قبر کې څنګه خخ کم، بس آئے طریقې سره هغه وکړو. قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغرام، نو ویل یا ویلتا ہے افسوس ته مالا، آیا زه عاجز شم د دې نه چې شم د زه په شان د دې کار کو. فواری سوءة اخیه چې پټ کم زو لاش درور خپل، فاصبح من النادمین، نشد من النادمین، خپیمانه ته نه وي دلته کې چې خپیمانه شي نو بیا به الله معاف کړي. نادم دلته کې حیران ته وي. فاصبح من النادمین، نشد د حیرانه چې دا څه چلو شله. فاصبح من النادمین پسې آیت کریمه ده 31 نمبر یې پہ لکھا